مسلمانانو نن در سره یو ډیر ښکلی قول شیر کوم چې حضرت علي رضی الله عنه قول ده یقینا چې ډیر ښکلي نصیحت یې کړی ده او ډیر ښکلي خبرې دي. حضرت علي رضی الله عنه وایي چې درې خبرې د انسان زندګاني تباه کوي، د انسان زندګاني خرابوي، بربادوي. اول دا ده چې غټو خلکو سره کېناستل، ځان نه غټو خلکو سره کېناستل او د هغو په کارونو کې، د هغو په سوچونو کې، د هغو په معاملاتو باندې سوچ کول یقینا چې د انسان خپله زندګاني بربادوي، خرابوي. او دویم نمبر مسلمانانو هغو ښځو سره چې هغه غیر محرمه دي، هغه هم د انسان زندګاني خرابوي، د انسان زندګاني بربادوي او تباه کوي. او دریم نمبر هغه خلک چې هغې سره بغیر د علمي بحث کول، بغیر د یو معاملاتو د یو مسلې په باره کې چې علم ورسره نه وي، په هغې باندې چیړه چړي ورسره کول، بحث مبحثه ورسره کول، دم د انسان زندګاني تباه کوي او د انسان سره کینه بغض یعنې جوړیږي. بیا څه وایي په اخره کې وایي لیکلي دي چې لکه فرشتې سره چې کومه ده خواهشات نشته او زړور شه چې کومه ده عقل نشته. او الله پاک انسان ته دغه دواړه شیزونه ورکړي دي، عقل یې هم ورکړی ده او عقل یې هم ورکړی او خواهشات یې هم ورکړي دي. که انسان چېرته عقل دباو کړي بیا دا انسان ځناور جوړیږي. لکه دا کله عقل نه کار نه اخلي که نه، بیا به داسې کارونه کوي چې هغه انسانیت کارونه نه وي. او کله چې بیا دا خواهشات دباو کړي عزتمنو، بیا فرشته جوړیږي. الله پاک د انسان نه ډېر زیات کار اخلي، ډېر زیات کار اخلي. نه امید لرو چې په دې باندې عمل کولو توفیق الله پاک راکړي. الله پاک نه دعا کوي چې الله پاک دې موږ ته او